وای څاروي ګډه بزه په نیمکاره چاله ورکول جایز دي کنه. دې باره کې تانوي صاحب رحم الله لیکلي دي چې نه دین اجتناب کار دی. البته د ښه صورت دا ده چې څوک چاله ګډه بزه غوا ورکوي وته دی وایي چې لکه دا زما ستا شریکه شو مثال کې 2 لک روپو غوا ده 1 لک ستا شو په دې کې 1 لک زما ستا څه وش نشته دی بس به دمه راکړي به چې کال تیر شي دا بچی مچی راوړي ډېر څه به قیمت کې مثلا دا اوس د 3 لکو ده نو مطلب ورته به وایي چې بس دا اوس د 3 لکو ده نو 1 لک تا ته زما قرض وي هغه به پکې راکړي 1.5 لک روپۍ ستا رسي 1.5 لک زما او دا 50,000 روپۍ دي نو بس دا بدله زه درکړم نو یا به هغه ته پرېږدي یا به ده ته پرېږدي یا مثال په طور باندې په دغه 50,000 روپو کې ورته بچی پرېږدي نو صورت یې به دغه صحیح جوړېږي بیا پکې د سود او د دغه نه سړی بچ کېږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو سوال ملګري کړی دی چې څوک د یوې جنۍ سره نکاح وکړي او بیا یې د جنۍ خوښه نه وي اوس دا جنۍ دا پرېږدي طلاق ورکوي نو آیا دې له به مهر ورکوي که نه به ورکوي شرعاً د دې څه حکم دی؟ نو یاد ساتئ کله چې صرف نکاح شوي په هغې کې مهر هم مقرر شوی نو بیا چې کله دا خاوند اوس طلاق ورکوي واده ماده نه وي شوی نو قرآن د دې تذکره کړې ده چې وإن طلقتموهن من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضه نو فنصف ما فرضتم نیم مهر به ورکې مثلا په 2 تولو سونه باندې نکاح تړلی شوی وه نو 1 توله سونه به دا به جنۍ له ورکې او یا مطلب په 2 لک روپۍ تړلی شوی 1 لک روپۍ به ورکې 4 تولې سونه ده 2 تولې به ترې ورکې دا چې کله ته طلاق ورکې پرېږدي دا ښځه او چې کله د دې رخصتي شوې ده واده شوی دی او د واده نه وروسته دې ته مطلب دا دی خاوند ورنږدې شوی دی یا ورنږدې شوی نه دی خو خلوت صحیح مطلب دا دی چې د هغې سره یې ځانلوالی په کمره کې راغلی نو د هغې دپاره هم حکم دقه دی او د نکاح په باره کې هم دقه حکم دی چې قربان اوسه شوی پوره مهر به بیا ورکې پوره مهر او البته که د ښځې طرف نه د بد اخلاقۍ مسله و نو په هغې کې بیا د خلع مسله ده او ښځه بیا مطالبه د خلع کوي نو په هغې کې بیا که چېرته نقصان په دې خاوند کې خو بهتره دا ده چې خپل مهر ورسو ته پرېږدي او که چېرته نقصان په دې خاوند کې نه وي په دې ښځه کې او هغه مطالبه د خلع کوي نو بیا دې وله مهر دې ته وله بیا مطلب دا دې خاوند ته ایثار شي دا دې بیا ښځه نه علي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا یو سوال ملګري کړی و چې 2 سجدو په منځ کې کومه دعا ویلی شي اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وجبرني وعافني وارزقني وارفعني وې د دې وجبرني به څه معنی نو دا خو ډېره بهترینه جامعه دعا ده او زمونږ عام طور سره پښتانه خصوصا د دې 2 سجدو په منځ کې دې دعا له هېڅ اهمیت نه ورکوي بس څنګه سجدې ته راپورته شي بېرته ډایرکټ تللی او دا په صحیح روایت کې دا دعا راغلی ده ابو داود کې هم شته دی او دغه شان ابن ماجه کې هم شته ډېرو کتابونو دا دعا را نقل کړې دې معنی ده چې اللهم اغفر لي اللهم معاف کړه ورحمني الله په ما رحم وکړه واهدني ما ته هدایت وکړه یعنی په هدایت باندې ما مضبوط کړه وجبرني اصل کې عربی کې جبیره پټۍ ته ویلې شي کم زخم چې جوړ شي کنه په هغې پټۍ ولګېږي کم لاس مات شي خوا وغیره نو معنا دا چې زما نقصان پوره کا الله کم نقصانات مې دي الله راله پوره کا وعافني او عافیت راکه مطلب ما روغ کا زما صحت روغ وساته الله ورزقني او مال رزق راکه ورفعني بکشتخه او الله ما اوچت کا بلندی را لراک دا ډېره بهترینه دعا ده لہذا دا وی ښه خصوصا ځان له نوافل او سنتو کې به ډېره وی 3 ځله پورې وی اللهم اغفر لي وارحمني واهدني واجبرني وعافني وارزقني وارفعني. دا سوال یو ملګري کړی چې یاره یو کمره یو پهې کې لاندې ګډري هغې د بره مونځ کېږي که نه کېږي نو اول خو احتیاط دی که نه احتیاطي مسله خو دا ده چې لکه ګډر هم دي نه یو ښه پاک ځای یو مزېدار خو که بالفرض په یو ځای کې ګډري یو سړی مجبور وي که نه لکه بل ځای هم داسې نه یو مطلب هغه ته بل ځای کې مونځ کولو کې مشقت یې او ګرانېږي که نه نو څه حرج نشته دی ځکه چې دا علماو دا مسله څېړلې ده چې کله یو غټ کارپېټ دی یو غټ قالین دی او د هغې یو طرف د څنډې یو طرف یې څښا دی او دا بل یې پاک دی که نه نو په دې مونځ کېږي یا د 2 تهه والا چې کومه ده مطلب درۍ ده 2 سیډونه یې د هغې لکه د 2 شیونو نه جوړه یي که نه لکه څنګه چې د عام کارپېټونه یې لاندې ورته داسې انډرلی دوباره به کارپېټ یي که نه نو که هغه لاندې شی ګنده یي او څښا یي او نجس یي نو په دې بره باندې مونځ کول دا جایز دي څه مسله نشته نو ګډر خو چې خامخا هغې د لاندې خو لکه مطلب چې ګډر وي نو هغې لپاره بیا